السلام علیکم. د اسرائیل او د فلسطین جنگ روان دی او ډیر زیات دوانو طرف ته پکې نقصانات شروع دي. تاسو به یو نوم اورئ او هغه دی حماس. حماس څوک دی، د دوی تاریخ څه دی، دا څنګه جوړ شو، د دوی جدوجهد څه دی. نن ما وی چې درته د حماس تاریخ ووایم. حماس چې دی نو تاسو ته پته ده چې د اسرائیل د فلسطینیانو په ځمکه باندې قبضه کړې ده او د 1940 نه مخکې د سره د اسرائیل وجود نه و. بیا داسې چلو شو چې د ټولې دنیا نه دویم جنگ عظیم چې ختم شو نو په 1948 کې دلته کې مغربي قوتونو یهودیانو لا یو وطن ورکو او هغې له اسرائیل نوم کېښودو او د ټولې دنیا نه خلک را روان کړه یهودیان چې کوم او دلته آبادول شروع کړو. په دغه دوران د فلسطینیانو نه ځمکه څه په پیسو واغستې او څه یې قبضه کړې او په زبردستۍ هغوی د خپل وطن نه بېدخله کړه او بیا قوتونه مغربي ورسره ډیر زیات مدد کو. نو اسرائیل ډیر طاقت کې شو او فلسطینیان ډیر دباو کړه. دا جدوجهد روانو. تاسو ته ما پکې د لیلا خالد کیسه کړې وه، د فلسطین د یو مجاهد چې هغې به د اسرائیل جازونه اغوا کړي په یوازې کس خپل ټیم سره او هغوی د فلسطینیانو ډیر قیدیان رها کړي. بیا تاسو د یاسر عرفات جدوجهد به درته یادي. خو بیا په 1987 کې داسې چلو شو چې حماس یو سړی په دغه کې حماس تنظیم جوړ شو او دا جوړ کړی شیخ احمد یاسین په 1987 کې 1988 کې شیخ احمد یاسین د دې بنیاد کېښودو او د هغه نظریه دومره عرب ځوانان او د فلسطین ځوانان متاثره کړه چې حماس ډیر زر پاپولر شو. بیا دوی دوه دغه جوړ کړه، یو د دې پولیټیکل ساید او خدمت به کو او یو عسکري وینګو. هغه پولیټیکل ساید چې وو د هغوی دا کار و چې هغوی په د فلسطین کې سکولونه جوړ کړه، هسپتالونه یې جوړ کړو، د خلکو مدد یې وکړو او ډېر زر په عوام کې خپل پاپولیریټي جوړه کړه. شیخ احمد یاسین چې و هغه بیا د اسرائیل یو وزیر اعظم و ایریل شیرون، هغه په 22 مارچ 2004 کې حکم وکړو چې دې مړ کې. نو هغه بیا شهید کو او بیا د هغه جانشینو عزیز عبدالعزیز هغه هم شهید کو. دغه نه پس بیا دا سلسله روانه وه، د هغوی دغه سربراهان چینج کېدل. نن سبا د هغې د پولیټیکل وینګ مشر چې دی هغه خالد مشعل دی. بیا پکې په 1995 کې داسې چلو شو چې د دوی یو ډېر بهترین ماهر د بم جوړولو، د هغه نوم یحیی عیاش، هغه ته به اسرائیلیانو وی موت کا انجینیر، بیسیکلی انجینیر او د دوی چې کوم د عزیز الدین القاسم بریګیډ دی د ده دپاره به جدیدترین طریقو سره بمونه جوړول. نو هغه شهید کو. چې کله شهید شو نو بیا حماس په ټول فلسطین کې په 1996-97 کې په بسونو کې په بازارونو کې خودکش دماکې شروع کړې او هغې ډېر زیات اسرائیل ته نقصان ورسو. په 2006 او 7 کې داسې چلو شو چې د حماس کم د پولیټیکل وینګ و هسپتالونه سکولونه خدمت به کو، د هغې په وجه باندې دوی هلته الیکشن وګټو او الیکشن چې وګټو نو دا د مغرب دپاره ډېر یو ناشنا خبره وه چې حماس یو عسکري ګروپ دی، یو پولیټیکل دی او دومره پاورفل چې الیکشن یې وګټو. نو حکومت یې جوړ کو په غزا کې او په دغه علاقو کې. د دې په مقابله کې الفتح تنظیم دی کم چې د محمود عباس دی چې صدر دی د دوی پارټي ده، هغوی د دوی مخالفت شروع کو او په 2007 کې بیا د هغوی حکومت غیر قانوني طور ختم کو او یو نگران کابینه غونته جوړه کړه، ډیمي غونته چې څه حیثیت نه او پاپولیریټي نه وه. نو حماس چې دی هلته کې په دې وخت کې صحیح د فلسطینیانو حقیقي نماینده تنظیم دی چې کم جدوجهد کوي او د شیخ یاسین دا دغه چې د 1948 نه مخکې چې د فلسطین کم علاقو باندې جوړو د حق ازادۍ موږ جدوجهد کوو چې کله پورې اسرائیل نه و جوړ شوی. دویم طرف ته الفتح تنظیم چې دی دوی په اوسلو کې د اسرائیل سره یو اګریمنټ وکړو کم ته چې د مغرب او د امریکې حمایت حاصلو او د دغه اګریمنټ مخالفت حماس کړو. هغه وی چې دا تاسو په خپل نظریاتو کمپرومایز وکړو. نو دغه نه د دوی اختلافات شروع شو.
امید لرم تاسو ته به د حماس تاریخ خوښ شوی وي او کوم خوښ شو نو زما یوټیوب چینل دی انیس خان آفیشل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته د نورو ویډیو بیا وقتاً فوقتاً نوټیفیکیشن راځي کمنټ په لازمن کوي کمنټ نه ماته حوصله ملاويږي او ماته پته لګي چې تاسو په دې ویډیو کې څومره انټرست لرئ او د خپل دوستانو سره هم شیر کوي چې تاسو کوم ویډیو شیر شي نو پکار چې تاسو دوستانی مو ګوري لایک ولا ورکه او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته